بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو دا چې تاسو کوم منظر وینئ دا د سوات هانیمون هوټل د رغښتونه مخکې چې کوم منظر دی هغه وګورئ. بیا چې کلر غړي ډېر زیات خوفناک منظر دی. تاسو دا مکمل ویډیو وګورئ. دې باندې بیا یو دوه خبرې تاسو سره کوو چې دا واقعه څه د وجې نه چې کومه دا پیښه شوې ده. ویډیو وګورئ تاسو. دوستانو د دې اصل وجه دا وه کله چې یو ځای کې فحاشي زیاته شي، کله چې یو ځای کې ګناهونه زیات شي، نو بیا هغه ځای کې الله تعالی خپل مختلف عذابونه راولي. دلته کې خلک چې کوم دی هغو به راتله، دلته به یې فحاشي کوله. دا یو د فحاشانو اډه وه. دا تقریبا دا هوټل چې کوم دا 150 کمرو باندې مشتمل و. دې ته به دا چې څومره د ټوریزم والا تله دغه ځای کې چې کوم دی هغو به ورځې شپې چې کوم دی هغه به یې تېرولې، خو هغې کې به فحاشي چې کومه ده هغه به هم ډېره زیاته کېدله. نو د دې وجې نه چې کوم دی الله تعالی دلته کې عذاب راویشتو. دا هوټل چې کوم دی دا د دې د وجې نه چې کوم دی الله تعالی د سیلاب په ضد کې راویشتو او دا تباه شو. نو ناظرین موږ صرف تاسو ته دا ویډیو ښیله، د دې ویډیو منظر تاسو وکته، نو اخره کې موږ د تاسو نه اجازت غواړو. د الله په امان.